السلام علیکم. نن دته د ملکنډ د غرونو کې د یو کلي کیسه کوم او د موجوده حکومت کاروایان چې وګوري نو دا یو شانتي دي. چل دا و چې ملکنډ د بایپاس چې ملکنډ پاس چې دی دا ډیر زیات تنګ و مخکې او په دې باندې تله د مرګ سره لوبې کولو. ما ته په خپله دا پته ده چې زه په سوات کې مې سبق وی د بټخیل اف جي سکول کې نو په ملکنډ به موږ په کال کې د کلي نه یو پیره تلو. هلته به د جمعې چوټیانې وي او لاندې به د وړي چوټیانې وي نو موږ به په جمعې چوټیانو کې یو پیره راتلو او یو پیره به بیا چوټیانې ختمې شوې تلو به او د ملکنډ دا روډ سنګل روډ و ګاډي به چې ډېر په احتیاط تله موټرې دومره نه وي بسونو کې به تله راتلو. خو هلته کې د دې ملکنډ په غره کې یو څو کورونو کلی و د هغوی روزګار صرف دا و هغې ورځو کې روزګارونه نه وو هغوی له خدای دغه روزګار ورکړی و د هغوی روزګار دا و چې ملکنډ کې به ګاډی پرېوتو نو هغې کې بیا د بچ کور نه و ځکه چې په ګاډي کې به 70-80 کسان ناست وو 100 پورې به کسان وو او هغه چې به د هغې بره سر نه راشروع شو نو یخه پورې به روان او میکسیمم خلک به پکې مړو. نو دغه کلي والا به بیا را منډې کړې او بس ته چې به څوک اول راورسېده او د چا د جیب نه به یې پیسې وویستې یا به یې ګړۍ وویسته یا به یې ترې بیګ واغستو دغه مین روزګار و د هغې کلو. نو هغه ټول کلي د ملکنډ د حادثو باندې ژوندي وو او مشهوره لطیفه هم وایي یو سړی وي چې ملکنډ دغه کلي دوکاندار سره به قرض کو نو دوکاندار ورته وي چې هلکه قرض به کله راکې هغه وي بس چې کله هم بل ګاډی را پرېوتو نو اول به پکې ستا قرض ورکوم. دا خبره مې څه پسې وکړه دا خبره مې دې پسې وکړه چې دې وخت کې په بلوچستان او په سند کې سیلاب تباهي کړې ده او زموږ د حکومت دا کاري چې سیلاب راشي نو هغوی دې ته ډېر خوشحالي ځکه چې دوی بیا عالمي ادارو ته اپیل وکړي چې موږ له امداد راکړي او سیلاب دی او پاکستان کې خلک ډېر زیات په مشکله کې دي نو یو این او نور کم ان جی اوز چې هغوی دوی له بیا په کروڑونو ډالرې راشي نو د دوی روزګار هم دغه سیلاب دی ځکه که چېرې دوی دا سنجیده وي نو ډیمونه به یې جوړ کړي او دا سیلابونو نه به موږ بچ کیدی شو. دا د الله د طرفه امتحان دی خو که حکمت عملي انسان وکړي نو دې نه بچ کیدی شي. نو دغه ډیمونه نه جوړولو کې د دوی دا فایده ده چې سیلاب راشي نو بیا به عالمي ادارو نه امداد غواړي او د دوی پې څه جیبونه ګرم شي. نو د ملکنډ د کلي خلکو روزګار او زموږ د دې حکومت دا روزګار چې دی دا یو شان دی. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.